بېباک رایګانو کتونکو اوس چې کومه فیصله راله چې جسټس جهانګیر یې نااهل ګرځولی شو جعلي ډګري، نو د فوج وروستو په عدلیه کې خو هم خود اغتصابي شروع شوله. په دې باندې د خلکو سره خبرې اترې کوو چې هغوی د اقدام ته څنګه ګوري. نو راځئ په دغه ریپورټ کې زموږ سره اوسئ. ارور پوښتنه کوم د فوج وروستو په عدلیه کې خود اغتصابي شروع شوې ده او جسټس جهانګیر یې اوس یې نااهل کړ، تاسو ورته څنګه ګورئ؟ یاره چې دا خو یو بهتر اقدام دی. او جی احتساب هر چا سره پکار دی جی. هر چا سره او جی مشته څه به وایې دغه عدلیې دغه نو بس دا خو ښه کار وشو چې داسې خلک خو د دې نه وځي چې دې ته ښه پاک خلک راشي چې د عوامو غم وکړي او دغه وکړي. او فوج هم ښه دی، فوج هم چې د پاکستان د دفاع دپاره دی قربانۍ ورکوي. موږ په ارام خوبونه کوو، هغوی په سرحداتو لګیا دي او واله زمونږ بچي شهیدان کېږي. تاسو وایئ چې د فوج وروستو په عدلیې کې دا خود اغتصابي او ښه اقدام دی. او دا ښه اقدام دی که نه چې لکه فوج هم دغه وکړي او دغه اقدام خو ډېر ښه شی دی چې داسې ججان خو لږ شي. نو ښه ده چې پاکستان ترقي وکړي. موږ خو د پاکستان د ترقۍ لپاره جوړ شو چې پاکستان ترقي وکړي نو موږ به ښه شو. لکه زمونږ اوس 57 پیدایش د هغه وخت پاکستان څنګه او دا اوس ته څه جوړ شوي هغه وخت ښه صحیح و. 2015-14 نه چې سر یې خوړلی دی نو بس مخه شان یې خوړلی دی، بس سر خوړلی پروت دی 2014 درنو نه. بس د دې درنو مرنو نه چې بس شی روان شوی دی نو بس موږ هم غر کړو او بس پاکستان هم غر کړ. د فوج وروستو چې کومه د خود احتسابي ده او د عدلي دا کومه تحفظ ورکول کېږي نو ډېره ښه خبره ده چې یاره داسې اصل بنیادي خبره دا ده چې په ملک کې کله د سزا تصور یقیني شي نو بیا چې کله د سزا تصور یقیني شي او سزا ملاویږي نو هغې سزا په پاداش کې او د هغې سزا په فایده کې بیا ملک ترقي کوي. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی ماشاءالله. یقینا د فوج وروستو په عدلیه کې خود اغتصابي دغه اقدام ولس ډېر ښه بلي. د پښتونخوا ولس د دې غیر مقدم کوي او وایي چې آینده وختونو کې دغه سیاسي خلکو هم خیر نشته او دغې سره احتساب پکار دی چې کوم د ملک بیړه تباه کړل او د ملک خلاف چې کوم د پروپاګانډې کې یو کرپشن او یو لوټ مار روان کړی نو دې خلاف هم د کاروایۍ چې کوم دی نو غوښتنه کوي. بل رپورټ کې به حاضرېږو.